امیر زوی بادشاہ زوی د خلیفہ زوی هغه غلاو کی دی لاس تی کټ کوي او کاغه بدکاریو کی دی پکانو سنگساری څوک دی امیر زوی دی خلیفہ زوی دی بادشاہ زوی دی نن خدا بادشاہ زوی ته سرچوت کا کنه پته بولی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون مخکې څه تذکره شوې وه د مخکینو خلکو د مشرانو د هغې د پلرانو نیکونو بد خصلتونه ذکر کړه چې دا بد خصلتونه په هغې کې وو حیلې به کولې چوچرای کول بیلوزی کولا هفته پورز باندې د مهو د پارا هیلې وي د غوا د ذبح کولو خبره ورته شوې وه نو په هغې کې بیا چوچرا کول یو سړی مړ کړی او بیا یې په نورو رااړو دا د هغې د مشرانو بد خصلتونه و الله رب العزت یو لحاظ سره دلته کې تسلیم ورکوي مؤمنانو ته پیغمبر ته او د هغې بد خصلتونه ذکر کوي چې ګوره دی تحریفونه کوي دا د دې د مشرانو نه دا خبر را روانه ده نو دی هم په خپله کوي دویم په دې کې منافقت دی ستا سره به ستا ملګری چې ستا نه لاړ شي ستا دشمني به کوي درېیمه دا ده چې دی امیان دي جاهل دي په خبره نه پوهېږي په کتاب نه پوهېږي خپل خواهش خبرې کوي بعضی چې پکې کم مولیان دي نو هغه څه لیکل کوي او هغه خلق په هغې باندې ګمراه کوي چې دا د الله د طرف نه دي بل بد خصلت د دې دا دی چې دې ځان له جنت خاص کوي جنت ته به موږ ځو نور څوک به نه ځي وایي نو یې ټولو تذکرہ او خبرہ بیان بکی افتطمعون ان یؤمنوا لکم آیا تاسو تم ساتئ د دینا چې دی به ایمان راوړي ستاسو په خبره باندې وقد کان فریق منهم او یقینا وا یو ډله د دینا یسمعون کلام الله چې اورید به کلام د الله ثم يحرفونه نو بیا به بدلول حرفونه د هغې من بعد ما عقلوه وروستو د هغې نه چې دی پوه شو په هغې باندې وهم یعلمون او دی پوهېدل دی پوهېدو په عذاب باندې د تحریف چې څوک تحریف کوي د هغې سزا به صحیح ستا به دا خیالي چې دی خو خبره اوري ایمان براوړي نه الله وایي ته د دینه څنګه تمه ساتې په دې کې خو دا خرابۍ را روانې دي او دا خرابۍ چې په چا کې یې نو هغه ایمان نه راوړي ښه نو یو خبره دا چې دی تحریف کوي د تحریف څه بعضې مثالونه ما ویلي زمونږ په دې امت کې هم ډېر شی دي چې تحریفونه کوي څوک لفظي تحریف کوي څوک معنوي تحریف کوي اگرچه بعضې دسی چې چلیږي نه قرآن کریم کې که یو سړی تحریف کوي لفظي نو دا نه چلیږي
معنوي لحاظ سره کوي نو بعضې خلکو ته به وکړي نو بعضې خلک به په هغې باندې روان شي لیکن عمومي ټول امت هغې باندې نه ځي او تحریف لفظي هغه په لږ ځای کې هم نه چلیږي بعضې قرآن کریم نسخې په چاپونو کې په زور زیر کې هم غلطي راشي ولې انسان لیکل چاپ کړی دی نو غلطي به کې راشي کله یو حرف وړاندې رستو شي کله پکې یو حرف نیمګړی شي نو که هغه امیان خلق دي چې هغه صرف قرآن کریم ویلی شي نو هغې ته پکې هم مشکلات راشي چې هلکه دا ټکی سبل شان دی زما ژبه په دې باندې نه وړي دا الله کلام هغه خو فصیح بلیغ معجز کتاب دی نو د دې اعجاز دا دی چې دا به خلکو په ژبه باندې اسانی په اسانه باندې روان دی چلیږي او چې کله پکې د بنده یو حرف راځي یو ټکی پکې د ځانه ورنه نباسي نو بیا خطا کیږي بیا نه ویلی کیږي نو دا خلک لګیا دي تحریفونه کوي نو الله وایي تاسو به د دې نه څنګه تمه ساتئ چې دی به ایمان راوړي ستاسو په خبره باندې وقد کان فریق منهم او یقینا و یو ډله د دینه مخکې نه دا خبر را روانه وه دغه تحریفونه به کول د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې یو مسله مخې ته راغله نو تورات مخې ته راوړ نو په هغې کم ځای چې اصل مسله وه په هغې باندې ټک ګوته ایښودې وه نو اخوا دیخوا یې ته ووایي هغه ځای پکې پاتې کو په دې کې عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ تورات عالم مسلمان شیو نو هغه ورته ویل که دا لاس یې اوچت کا نو چې ګوتې لاس یې اوچت کو نو هلته کې هغه آیت لیکلی شی او خو دې ورسره دا چل کو کړ حدیث الفاظ راضی فاذا آیت الرجم تلوح وی داغه د لاس د لاندې هغه آیت د رجم چې دی هغه بالکل پړقېدو بالکل واضح ہو لیکن دی بدا کسب کو دانګې د دې دا مسله مخکې نه روانه وه چې کله په دې کې یو مالدار سړي څه جرم به وکړو نو هغه به پرېښو او کله چې غریب سړي به یو جرم وکړو نو هغه بیا سزا ورکوله دا خبره زمونږ پرې دور کې روانه ده که ګورې نو وایي نه دا خو زما خپل دی وي دا خو د پلانکي خپل دی د ده دپاره خو پلانکي سفارش کړلی مالدار خلک دی دا نسبتونه ورسره یو ځای کوي او چې غریبي جراوې نه ساجوزه مړی دانه چک ولمات کا دا تپوس څوک دي دا تپوس څوک نشته چې بس دا هغه له سزا ورکا او کوم چې دا نور دي نو هغې ته څوک هېڅ نه وایي څومره کارونه کېږي به ملک کې هلته کې هغه څه شی دی یا څه افسر دی ممبر دی بل څه شی دی بل څه شی دی نو دا بل چې دا څه دی دی ولې دا دومره په عوام باندې روان دی دا د هغه رور دی وي دا د هغه وراره دی دا یې خوریی دی دا یې ماما زوی دی دا یې د تره زوی دی هغه هم څه هغه لګیا یې ښه په تاسو ولې ودرولم وایي پولیسو ته چې وایي ټریفک پولیس یې هغه راونیسي ته کاغذات وښه ما سره کاغذات نشتی ته ما نه پېژنې زه څوک یم ناوی ته څوک یې اول خو ما د خپل تعارف وکړه نو تا ته پته ولګي صبر وکړه دا وردي دې نه وباسي نو هغه مجبوره شي وایي زه ټیک درو د قانون خلاف ورزي به کولی کېږي دې څه نشي ویلی دا قصه مخکې خلکو هم داسې کوله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې ستاسو نه مخکیني خلک هغه په دې باندې تباه شوي دي
چې کله به پاکی یو مالدار سړی مخورث سړی یو جرم به وکړو ناغه به پرېښو او چې یو غریب به وکړو ناغه باندې به اقام علیه الحد په هغه باندې به حد نافذ کو قائم به کپی نو الله رب العزت وی دا لګیا دي د دې مخکې نه خبر را روانه ده تعریفونه د دې عادت ته او دی پویږي په دې باندې چې دا تعریف کې څومره عذاب ده څومره ګناه ده څومره جرم ده دا ته پته ده لیکن بیا هم کوي ولې کوي التګه مخه ته دیته د دنیا شین باغ و تخکاری چې کله زه داسې حکم نه ماته په دې کې پیدا میلاو شي دلته زمونږ چې مخکې قاضیان حکم هغه هم دا کسب کاو هغه به کوټونه به اغوستیو غړ غړ جیبونه به او هغه ته پراتو نو چې کله یو سړی به راغی نو هلته کې جیب به ولا ډک چا پکې موسۍ واچولې او نو داسې شی دی پکې چا داسې کړو چې کور ته به ولا څه شی ویوړ نو چا ولا تبر ویوړ بل طرف نه چې راغی نو ولا مالوچ ویوړو هلته کې اوس هغه سړی چا چې تبر وړلی هغه ته یادوي وی قاضي صاحب په نو خبرې خو د تبر والله اخلاص کې دا فیصله غوسه کا قاضي صاحب ته وی تبر کم ځای اخلاصولې شم د تبر خله چې د خو مالو چونی والله نه کی کار نه کوي غوسه نه کوي نو دا قصې نو دلته کې بدی دا سره پاره پیسې دنیوي لالچ ته پاره دنیوي اغراض ته پاره نو کله چې دا قصې جوړ شي نو د حق نشي بیانوله حق به هغه سړی بیانوي چې هغه ته د دې څه شي پروا نه ما دا پروتوکول نه دی پکار ما ته ستاسو په خیر نه دی پکار ما ته ستاسو سلام نه دی پکار ما ته ستاسو اړه نه ده پکار ما ته ستاسو تنخواه نه ده پکار زه چې کومه سب د الله دپاره کوم دی کولی شي حق خبره ویلی شي حق خبره بیانولی شي او دا بل دی که حق خبره ویم نو دلته پلان کې خفه کېږي که دا مسله بیانوم دا بل خفه کېږي او که دا بل خبره کوم دا بل خفه کېږي نو هغه ټولې خبره هر څه باندې هغه لپاسه پې پرده پرته وي نو خپله خاورې پې واړئ نو دغسې ډوبه دنیا وه ډوبه لاړه چا حق بیان نه کو ولې هغه اغراض و مقاصد دي چا مخکې ویلو مخکې یو ځای کې تېر شوي مونږ ویلو ان الامر بالمعروف والنهي عن المنکر لا يدعو للمرء صدیقا امر بالمعروف نهي عن المنکر چې سړی کوي صحیح خبره سړی کوي نو دا د سړي دپاره دوست نه پرېږدي دا ما ته وی د دوست دومره همت شو ما زما خلاف کې خبره کوي دی اوس ما ته خونې ښیي خبره بران چې هغه سړی به دشمن شي د دشمن کېږي په دغه باندې چې ته حق خبره کې امر بالمعروف کې نهي عن المنکر کې د الله د دین خبره کې جو بس بیا به دشمني د خلکو څومره چې ګورې زموږ دین ته نقصان ولې ورسېد خو دغې وجې نه ورسېد که نه خپل پردی مخکې یو ځای کې موږ ویلي روم والا جاسوس چې رالیږلی و نو هغې کې هم دغه جاسوس پاتې شو یو ورځ پاتې شو او واپس لاړ خبرې ورکو وی چې قانون دی ته داسې مسلم دی چې د امیر زوی که غلاو کی ان سرق ابن امیر ان قطعوه و ان زنا رجموه دیسی وته مسلم دی که د امیر زوی بادشاہ زوی د خلیفه زوی هغه غلاو کی دی لاستی کټ کوي او کاغه بدکاریو کی دی په کانو سنگساري څوک دی امیر زوی دی خلیفه زوی دی بادشاہ زوی دی نن خو د بادشاہ زوی ته سرچوت که کنه پته بولېږي هغه څومره حالات چې ګوره نو هغه چې څه کوي به هغه ته دا نه شي دا جرم دی
نه الله رب العزت داغي خبره کوله افتطمعون ان يؤمنوا لكم آیت تاسو تم ساتي د دینه چې دی به ایمان راوړي دی به یقینو کې تاسو په خبره وقد كان فريق منهم يقينا ويودل د دین يسمعون كلام الله چې اوري کلام د الله ثم يحرفونه بیا بدلول حرفونه داغي من بعد ما قالوا رسول داغ نه چې دی پوه شو پاغي باندې وهم يعلمون او دی پویدل